د کمې ښځې خاوند منځ کې نفرت وي، نه اتفاقي وي، جدایي راشي. بعضې خلک داسې مونږ وکتل چې هغې بهر ملک وي، د لږې ښځو سره بیبیانو سره رابطه نه ساتي، نه ولا خرچ خوراک راستوي، نه دغه راستوي، ښځې تپوس کوي، نه د بیمار تپوس کوي، نه د کور تپوس کوي. دغسې مسلې بې انتها زیاتې دي. بعضې کسان داسې وي چې په یو کور کې وي خو ښځه خاوند یو بل ته آواز نه کوي، فلانکي دا روټۍ مې کېښه که څوک یې خوري ودخوري، داسې خبرې خلکو ته کوي. نو که داسې مسله د چا راغلي یا کومې ښځې زنانه په کورونو کې ناستي، مطلب د میندو کورونو ته راغلي، د خاوند کور نه مور کور کې ناستوي، خپلو کې نه اتفاقي وي، د اتفاق راوستلو دپاره بهترینه او ازموده وظیفه الحمدلله الحمدلله دې باندې ما مخکې هم ویډیوګانې جوړې کړي، بیا هم درته جوړوم صرف ستاسو د صلح دپاره، اتفاق راوستلو دپاره. نور هر څه الله کې دا یو اسباب دي، یو طریقه ده، مونږ یې درته ښایو. باقي رب چې څه کوي هغه مونږ نشو کولی، مونږ د الله تعالی په کار کې کار نه ساتو، خو بهرحال الله تعالی ته یو وسیله او یو اسباب جوړو چې الله تعالی زموږ مشکل اسان کړي. نو چې ښځې مسله وي یا د خاوند مسله یا د بعضې خلک داسې وي چې په یو کور کې نفرت وي یا یو بل سره جدایي وي، نو دې ټول ختمولو دپاره د سورې ممتحنه 28مه سپاره 9 نمبر رکوع 9 نمبر آیات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم. دا آیات مبارک ویلي یو سلیو ماسوتن من بعد کله چا کومه رشته کول غواړي، رشته کې هغه نه کېږي یا رشته کې مخالف وي یا کومه د خوښې رشته وي هغې کې مخالف راځي، نو دا وظیفه هغې کې هم کوئ، نیت پکې هغه کوئ، انشاءالله ضرور به ورسره کار کړي. الله تعالی موږ تاسو نظر شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.